کم حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په ګناه کولو سره په مخ کې بیرونقي توروالی بدشکلي پیدا کیږي او په قبر او په زړه کې تیاره پیدا کیږي او په بدن کې سستی او په ریس کې تنګي پیدا کیږي او د خلکو په زړه کې د دار کم انسان سره بغض او عناد پیدا کیږي دار کم انسان خوشاله او دا غرانګه د ګناهو کولو په وجه سره د انسان په عقل کې هم نقصان او فساد راځي ځکه عقل یو نوراني شی دی نو د ګناهو د ککړوالي په وجه سره په دې کې خامخا کمی او فساد راځي په دې عقل کې ګور امام شافعي رحمه الله تعالی څومره عظیم شخصیت و نو د مبارک فرمایي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي وما وخبر أستاذ وكيع رحمه الله تعالى دا حفظية دا خرابية و دا کمزورتیا شکایت وکي نو وای هغه مبارک و ما ته وویل چې ګناهونه پرېږده حافظه به دې بیرته صحیح سي ذهن او عقل به دې سم سي ګناهونه مه کوه وأخبرني بأن العلم نور ونور الله ونور العلم لا يعطى لعاص او امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي وای د زما استاد بیا دا خبره راته وکړه چې د ګناهو سره ځکه حافظه کمزورې کیږي ځکه عقل کمزورې کیږي ځکه دا ویره سره زیاتېږي نن سبا اکثره ویره لري یار خپل کای شی مې ویر اوس نه په یاد ویر عقل کې چیز راځي هغه ذهن کې کمزوري راځي هغه په دې وجه باندې چې دا علم یو نور دی او ګناګار ته د الله جل جلاله نور کول کیږي ځکه په عقل کې کمی راځي عزتمنو مسلمانانو کچیر موږ تاسو دا سوچ وکړو یعنی چې کوم څوک ګناهونه کوي نو دا په خپل د پر بې عقلي او پر بې وقوفي باندې غټ دلیل چې کوم څوک ګناه کوي دا د بې عقلي ده ګمراهي ده چې هر څومره پوه سړی دی تر دا بې عقل په دنیا کې نشته چې کوم څوک په ګناه اخته وي دا به د دوه روپۍ وپوهېږي مه ګوره په دا دوه روپۍ باندې زما پوه دی ما دا دوه روپۍ لري ودې وایي حاجي صاحب څه وایي ته به د حاجي صاحب خبره واوره حاجي صاحب څه وایي حاجي صاحب خو مې څه وایي حاجي صاحب دوه روپۍ کوي د دوه روپۍ زندګۍ کې یو شی نه لہذا چې هر څومره دنیا هر څومره جایداد هر څومره پیسې هر څومره شیان ولري خو لیکن چې ګناه کوي دا ډېر بې عقل انسان دی دا د عقلمند دلیل نه دی د عقلمند علامه نه ده د عقلمند نښانې نه ده ولې ځکه که چیرې و یو چا ته دا پته ولګېږي چې ما صرف یو ماشوم ویني یو کوچنی راته ولاړ دی د 10 کالو یا د 12 کالو یا د 8 کالو کوچنی مې ویني نو هېڅ کله به دی د هغه په مخ کې یو فحش کار یو ګناه نه وکړي هغه د بې عقلۍ ځای دا دی چې نو که د یو چا دا یقین وي چې ما الله ویني د هغه ملایکې مې ویني او زه د هغه تر قدرت لاندې یم او د هغه ذات رزق و روزي خورم او هغه ذات ما د دې کار څخه منع کوي د دې ناجایز کار څخه هغه ذات زه بند کړی یم او د هغه رسول مې منع کوي قرآن مې منع کوي او زما په دې فلانۍ ګناه سره الله جل جلاله سخت ناراضه کیږي نبی علیه الصلاة والسلام فرعوده مبارکه کې زما د دا بد عملۍ په وجه باندې د ما څخه ناراضه کیږي او حفظه ملایکې هغو ته تکلیف رسېږي چې کومې ملایکې دي کرامن کاتبین دي یا حفظه ملایکې چې د حفاظت دپاره الله جل جلاله و ما ته کومې ملایکې راکړي دي هغه ملایکې ما ویني هغه ناراضه کیږي هغو ملایکو ته تکلیف رسېږي او واحد دشمن شیطان علیه لعنه هغه په خوشحاله کیږي خالي د شیطان د خوشحالۍ دپاره زه دا کارونه کوم او مرګ خامخا را روان دی لہذا د الله جل جلاله په حضور کې پیښیږم په ورځ د قیامت به د الله جل جلاله په مخ کې درېږم حساب و کتاب به د منټو منټ او د منټو د سکینټو د ګانټې د زمانې و د پیسو د دې حساب ورکوم او د الله جل جلاله فرشتې به زما پر دې بد عملۍ باندې ګواهي ورکوي او دغه رنګه به زما اندامونه هر بند هر اندام به زما پر بد عملۍ باندې خلاف ګواهي راکوي په ورځ د قیامت باندې او شپه و ورځ
بس ما د بد عملۍ باندې خلاف ګواهي راکوي او چې په کوم ځای کې ما ګناه کړې ده هغه ځایونه به په ورځ د قیامت زما خلاف ګواهي پیښوي بلکې الله جل جلاله به زما پر بد عملۍ باندې په خپله ګواهي په خپله به ګواهي الله جل جلاله او په دې بد عمل سره به د جنت څخه محرومه کېږم او د الله جل جلاله د قهر او د عذاب او د جهنم د عذاب مستحق به ګرځم د اور مستحق به ګرځم نو چې یو انسان دا ټولې خبرې مخته کښېږدي او دی بدنصیبه انسان بیا هم د عارضي خوشحالۍ او د شیطان د خوشحالۍ دپاره ګناه کوي او د الله او د پیغمبر عظیم عظیم حکمونه ماتوي او د قرآن کریم و احادیث طیبه و حکمونه تر پښو لاندې کوي نو دا غټ دلیل د دې دی چې داسې انسان بې عقل او بې وقوفه او ګمراه او جاهل دی چې د معمولي فایدې دپاره دومره زیات نقصان برداشتوي چې په ورځ د قیامت د خدای ناراضګي ده د رسول ناراضګي ده د جهنم مستحق والی دی د خدای د عذاب مستحق والی دی د خدای د غصې مستحق والی دی په ورځ د قیامت دا دومره عظیم عظیم تاوانونه دی د ځان دپاره خوښوي د دې 15 منټه د خوند دپاره د 10 منټه د خوند دپاره د دې شیطان د خوشحالۍ دپاره د دا شیطان ظالم او د دې شیطان علیه اللعنه د خوشحالۍ دپاره دا خوندونه وړي خو لیکن هغه ابدي زندګي د ځان دپاره خرابوي دا د انسان پر بې عقلۍ د انسان پر بې وقوفۍ د انسان پر جهل باندې دلیل نه دی د انسان جاهل نه دی تر دې بالا جاهل څوک دی تر دې بالا جاهل انسان بل څوک نشته